داسې سپاټ ته په څه نظر ګورئ؟ مخکې به تاسو تیمرګرې ته سوات ته دې ځایونو ته تلل. بالکل دا خو د عوامو لپاره خاص کر باجوړ لپاره ډېر لپاره ډېر ښکلی ځای جوړ شوی دی او لکه باجوړ کې مخکې داسې ځای نه و د چکر لپاره، نو دا ځای جوړ شوی دی د عوامو لپاره د سیلګرو لپاره ډېر. زما نوم انور صیب دی. زمونږ یو ډېر دغه دی وعدې اورېدل چې مونږ بارځي ته ځو هلته انویسټمنټ کوو، خو په دې خپل ځایونو کې مونږ ډېر کم دغه کوو. مونږ له په کار دغه شان ده چې دغه شان په دې خپلو ځایونو کې انویسټمنټ وکړو، د خپل دغه راشي دلته خپل کسان مونږ په روزګار کړو. الحمدلله اوس هغه دی د ډاکټر صاحب سره ایله تقریبا 10-15 کسان په روزګار باندې دي. نو زما نوم عبدالواجد دی او د باجوړ ښار سره مې تعلق دی. نن راغلو د ملګرو سم د راغه ډیم ته چکر لګولی دی، خو دا یو ډېر خوندور سپاټ دی. ډېر موږ ډېر انجای کړه، ماشومان هم ورسره اوستی دي، ډېر پرامنه ماحول دی، ډېر ریلیکس ماحول دی. دا د وخت او د حالاتو او د ځایونو ضروریات دي چې دغه شانتې سپاټ جوړ شي، دغه شانتې د خلکو دپاره میلې د ناستې ځایونه جوړ شي، ځکه چې ماحول خو د حالات تاسو ته ښه معلوم دي، د ناستې ځایونه ډېر کم دي. نو دا ځایونه په کار دا و چې د ډېر وخت نه وې، خو اوس هم دلته یوه هڅه شوې ده، ډېر د ښکلی ځای جوړ شوی دی. موږ دې اپریشیټ کوو، موږ د دې اوس هر قسمه ملاتړ کوو. په کار دا ده چې دغه شانتې ځایونه نور هم ډېر شي. زموږ څه په خپله باندې پلان چې کوم و د پی کې بایس په حوالې سره، زه د پی کې بایس د ایم پی ای نماینده یم. نو دا ځل چې کله انول ای ډي پي جوړېدله نو موږ پکې په سپاټس باندې ډېر کوشش کړی دی. موږ پکې ورارتلی دی، د ښار ناویډن هم پکې ورارتلی دی، مټاک هم پکې ورارتلی دی چې هر په ځای ځای باندې سپاټونه جوړ شي او د باجوړ لوکل خلک څنګه چې نان لوکل هم دې طرف ته راشي او ټوریزم ډیولپ شي. ځوانانو ته خو زموږ دا پیغام دی چې دا ځایونه هم تاسو له جوړ دي، هم ستاسو ښایست دی، ستاسو ملګري راځي، ستاسو دلته دوستان راځي، رشته دار راځي. نو د دې ځایونو حفاظت، د دې ځایونو ښکلا موږ یو. که موږ د دې حفاظت وکړو او د دې صفایي وکړو نو په دې باندې موږ او دا ټول وطن ښه ښکاري. نو په کار دا ده چې دلته څوک راځي نو 10 منټه دې صفایي له ورکوي، یو پلسټک دې چوتئ، یو کاغذ دې چوتئ. دا زموږ د ټولو یو اجتماعي کلیکټیو ریسپانسیبلیټي ده چې موږ د دې ځای خیال وساتو. بالکل دا ځای موږ وکتلو، دا بالکل سټډي ته جوړ دی، دا بالکل د کتاب د ویلو د ځای دی. نو انشاءالله تعالی چې په دې مئی کې به دلته موږ یو سټریټ لایبرري قایمو او د رڼا ملګرو طرفه به کې 50 کتابونه د اوس نه موږ ډونیټ کوو.